نو دې کې انقطاع ده. قال استکرهت امرأة على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اجبار وکړلی شو په زنا باندې په یوې ښځې سره. فدرا عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم الحد، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دفع کړ د هغې نه حد یې پرې نافظ نه کړ. واقامه علی الذي اصابها، او حد یې نافظ کړ په هغه سړي چې چا ورسره زور کړی و. ولم یذکر انه جعل لها مهرا، او دا خبره په حدیث کې نه ده ذکر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنې د دې ښځې لپاره څه مقرر کړ؟ مهر ان دا بیا مهر نه دی، دا بیا څه شی دی؟ اجرت دی د زنا. نو دغه ولا مقرر کړی نه دی، بلکې په سړي حد نافظ کړ. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه. منقطع رواية يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ليس على المستكرهه حدنا، چې کومې ښځې سره زور وکړلی شي، په زور سره زنا وشي، هغې باندې به حد نه جاري کېږي. البته په هغه کسانو چې چا زور کړی دی په هغې باندې به حد نافظېږي. وبه حدثنا عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة ما أنزلت لها فتلقاها رجل، مخامخ شه د دې سره یو سړی وله مخې له راغی، ځای به ورته تورتم کاره شوی و. نو فیتجلی لها معنی څه؟ یعنې فغشیها بثوبه، دا یې زرې ته څادر راتاو کړه خپله جامه کې، لکه ماشوم چې سړی تښتوي. تجلی لها، نو پټ یې کړه په جامه کې. او فقضا حاجته، زنا یې ورسره وکړه. فقضا حاجته فصاحت، هغه ښځې چغې کړلې. فانطلقا، سړی وتښتېده. ومر علیها رجل، دې وخت کې بل سړی راغی، دغه ځای له بل جومات له تلله که نه، لاره کې بل سړی داسې راغی. ښځې چې هغه سړی ته وتښتېده، ښځې چې پام وکړه دا بل سړی ولیده چې دلته بل سړی روان دی. نو فقالت، یو دم یې چغې کړې چې دا سړی ونیسئ، ان ذاک الرجل فعل بي کذا وکذا، ده ما سره زنا وکړه. نو ومرت بعصابة من المهاجرین، ابو داود کې راځي، دا با پکې نشته روایت کې. ومرت عصابتون، هغه صحیح دی. او تېرېدله په دغه ځای کې یو جماعت د مهاجرینو. نو چې ښځې دا چغې کړې چې ان ذاک الرجل فعل بي کذا وکذا، نو هغې سمدست ورمنډه کړلې. فانطلقوا، ورمنډه یې کړې. فاخذوا الرجل، نو هغه سړی یې ونیو، هغه بېګناه سړی یې ونیو. الذي، هغه بېګناه سړی، ظنت چې د دې جنۍ دا یقین و چې انه وقع علیها، چې دوی ما سره زنا وکړه. واتوها، او راوستو دغه سړی دې ښځې ته. فقالت، دې ښځې ویله نعم هو هذا، همدا سړی و چې ما سره یې وکړه، زنا وکړه. فاتو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوسته. فلما امر به لیرجم، کله چې امر وکړ په دې سړي باندې چې رجم کړلی شي، نو سړي غریب غږ نه کو چې زه نه یم یتیمه، بس رالم پکې، نو پرېږده چې رجم شم. نو هغه سړی چې چا زنا کړې وه، هغه ویرېده زړه کې ډېر سخت چې کار ما کړی دی، د یوې ګناه په ځای دوه ګناه را په غاړه شوې. یوه خو مې زنا وکړه، بل به زما په ځای باندې یو بې ګناه پانسي شي، بې ګناه به رجم شي. نو هغه پاڅېده، هغه صاحب چې څوک واقع شوی و چې یا رسول الله انا صاحبها، ما ورسره زنا کړې ده. فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته ویل چې ته خو ځه، تا ته الله معافي کړې ده. وقال للرجل قولا حسنا، او ویله دغه سړي ته چې دا چا په چوپه خوله دا قید قبول کړی و چې زه غږ یې نه کوم، نو هغې ته یې ویله چې ته ډېر صابره سړی. وقال للرجل الذي، او ویل هغه سړي ته چې کوم پې واقع شوی و، چې ارجموه، دا رجم کوي.
او بیا یې وویله لقد تاب توبة لو تابها اهل المدینه لقبل. داسې سخته مضبوطه توبه یې ویستله، په خپله اقرار وکړه چې که دغه توبه ټوټې ټوټې شي او ټول مدینې په خلکو تقسیم شي ګناهګارانو باندې، دغونه اخلاص په دې توبه کې وو، نو دې ټولو ته به ورسیږي. یو شی چې ډیر مضبوطی که نه او ډیري، لکه تاله یو سړی ته ووایه چې دا 50 شپېته ګزه ټوټه ده، نو دا که دې ټول کلاس والاو باندې تقسیم شي نو هر یو ته جامه جامه رسي، نو دونه ډیره ټوټه تاله څوک انعام کې درکړي. نو الله وایي د الله رسول دم داسې ډیره سخته توبه ویستله، دونه کثیره توبه وه چې که ډیر ګناهګاران هم ګناه کړي او داسې توبه پې تقسیم شي د دې یو سړي توبه دا دومره ډیره وه، نو هم دې ټولو ته به ورسیږي، الله به له ګناه معاف کړي. باب ما جاء فی من یقعو علی البهیمه او یقعو علی البهیمه، بهیمه باندې واقع شي، بهیمه ډنګر حیوانات. اوس څو منټه پاتې دي؟ ها